کاروبار چې هر څومره دی دغه اول عقد ته به سوچ کوي چې عقد یې یعنی دا بنیادی عقد چې کم دی که دا اسلامي شریعت ته درستی نو دا معامله او دا پورا کاروبار درست دی که عقد او معامله درست نی او رستو پکې څه جزئیات پکې شرعي وي نو هغې ته بیا شرعي کاروبار نشي ویلی بی فار یو متعلق ډېر ملګري سوال کوي چې بی فار یو متعلق تاسو لږ تفصیل بیان کړئ چې دغه معامله درسته ده او که نه دغه معامله د بی فار یو کومه معامله ده دا عقد اجاره نه ده دا عقد مضاربت دی خو فاسد دی د ځینې نورې کمپنۍ چې دي پرپال دې سره چې کومه معامله کیږي دا د اجارې عقد کیږي او دا د مضاربت عقد دی خو فاسد دی په درو وجو باندې اول دا چې کله تعالی نفع درکوي دا 7 والا تر 20% نفع درکوي نو دا نفع په هغه رقم چې تعالی غولي هغه مطابق درکوي چې څومره رقم تعالی غولي هغه مطابق 7 نه 20% پر تعالی نفع درکوي دویمه خبره ده چې اصل رقم ستا محفوظ وي چې کم اصل رقم دی ورکه هغه محفوظ وي هغه خرابېږي نه شپږو میاشتو نه پسې راوباسلی شي دریم دا چې شپږو میاشتو نه مخکې که راوباسې نو تا په اصل سرمایه نه به پیسې کټ کېږي نو دا درې شرایط چې په د مضاربت کې دي درې وړه شرایط فاسد دي نو شرایط فاسد دي نو لہذا دغه کاروبار فاسد دی د باندې چې کومه ګټه ده دا سود دی حرام دی دینه مخکې بیا چې دې کاروبار ته خلک راغواړي نو غیر شرعي کاروبار ته فاسد مضاربت ته پاره سودي کاروبار ته چې خلک راغواړي په هغې باندې ګټه کوي کمیشن اخلي هغه خو بیا هر چا ته پته لګي چې دا هم حرام دی نو دا خو اصل وجه وه چې عام عوامو په لهجه کې تاسو ما پوه کړئ چې دا په دې وجه باندې حرام دی او د دې تفصیلي ذکر که تاسو ګورئ نو جامعة الرشید فتوا ده په نیټ په تاسو ته میلاو شي د بی فار یو متعلق البته تاسو سره به یوه فتوا وي د تقي عثماني صاحب چې هغه لیکلي که اگر چې داسې کیږي د بی فار یو چې ما ته څه بیان راکړی نو بیا درست دی هغې جواب جامعة الرشید کړی چې دې بیان مبهم بیان ورکړی دی چې ګټه په کومه طریقه ورکوي هغه طریقه ورته ذکر کړې نه ده خو دینه مخکې هغه هم بیا دا نه دی لیکلي دا جایز دی هغه لیکلي دي چې دا کمپنۍ متعلق چې څو پورې مونږ کتلي نه وي چې دا کاروبار کم ځای کې کوي څلورمه خبره دا ده چې دا کمپنۍ کاروبار کم ځای کې کوي پیسې کم ځای کې لګوي دا معلومې نه دي په کاغذونو کې وایي فلانکي ځای کې فلانکي ځای کې ځکه چې دغه مالک سره مونږ په ټلیفون باندې خبرې وکړو د وی چې مالیشه کې ماته د شوافعو مفتیانو فتوا را کړې ده ماته د مفتی یا د فقه هیڅ ضرورت نشته قرآن و حدیث نه وظیفه فتوا ماته پکار دی یعنې غوسه یې کوله هغه ته دا ضرورت دا نه ګڼي چې ماته دغه کاروبار جایز شي سره ضرورت نه ګڼي دې سره ما خبرې کړې ده بی فار یو چې کومه کمپنۍ ده زمونږ څومره دیوبند مدارس دي دارالفتګانې دي هغو ته مونږ خواست دا کوو چې تاسو له معاشي مسایلو باندې چې اجتماعي خلک پکې مبتلا کیږي نو هغې باندې دومره زر فتوا مه ورکوئ لږ شانتې خپلو اکابرینو ته خیال کوئ چې تقي عثماني صاحب څه فتوا پې ورکړې ده جامعة الرشید یا غټ نوره مدارس دي هغو څه فتوا پې ورکړه دا ما ځکه ووایي چې اوس یوه داسې غیر معروفه غوندې مدرسه ده هغې فتوا ماته د خلک رالیږي جامعه راحیمیه ګلبرګ نمبر 1 پېښور کې چېرته به د صدر کې دی نو دا فتوا مالا بار را لیږي هغه چې هغه فتوی کومه حل کړې ده هغه سره هغه عقد ته کم سوال چې دی استفتا ده چې په کم وجه باندې دغه کاروبار جایز ناجایز د پرپال متعلق هغې ته سره ګوتې نه دي وړي اشتهارونه جایز دي او نه دي جایز دې خبرو ته عقد ته ګوتې نه دي وړي لکه یو جاهل چې فتوا ورکي نو د سره صدر کې مدرسه و پکار و هغه سره معلومات کړي او تقي عثماني صاحب سره معلومات کړي هغې نه بعد فتوا ورکړي نو د تا فتوا د ګلبرګ نمبر 1 جامعه رحیمیه چې څوک ته زما आवाज اوري نو دغه فتوا د وګوره که دیوبند سره تعلق کي نو دغه فتوی نه رجوع کا خپل سبحان الله جان صاحب سره صدر کې مشوره او کستا فتوا سره غلطه د خلک استعمالي ګناه خلک کوي سود کوي نو ته به ګناهګاري اگر چې ستا فتوی ته څه اعتبار نشته خو لیکن خلک استعمالي اوړي د عوامو د پره عوام کوي چې بس ګناه واس د مفتی په سر دی نو چا چې ورکړې ده ګلبرګ نمبر 1 کې دا فتوی نه رجوع کوی ګوره ته څه لیکلي دي تا فتوا غلطه ورکړې نو بی فار یو له دغه معلوماتو چې تاسو له ما درکړ چې دغه هم ناجایز کار دی بعض خلک دغه اعتراض کوي چې تاسو په نیټ باندې بیا دا یوټیوب باندې فیسبوک باندې خبرې کوئ نو دا څه خبره نه ده چې مثلا
مونږ خدا نه کوو کنه مونږ یوټیوب ولا چې کومه کمای دا د اشتهارات په وجه درکې دا مونږ دې ته حرام وایو نه اخلو قبل فرض مونږه کوو نو توبه غلط کار کوي ته غلط کار نه صحیح کی تا ته مونږه فتوا او خدای جامعۃ الرشید فتوا وګوره چې بی فر یو کې کاروبار جایز نه دي تاسو چې کم دی بی فر یو مالک ته هغه سره فتوا هغه غواړي نه هغه وایي چې بس وی دي چار څنګه دې کڅو کړه ما سره رضی را دي شي پیسې په وګټم که حرام دي که حلال دي هغه وایي زده ز پروا نه کوم ما سره خبرې کړي نو تاسو د دې سره بیا کار نشته تاسو ته چې مسله واضحه شوه چې بی فر یو کې دغه درې وجو باندې دغه کاروبار ناجایز دي تاسو مسله واضحه قبل فرض تاسو یو مولا وایي د غلوی مولوی کې زنه مولایان درته دا جایز دي شور شرابا کوي نو زمونږ نمبر په د پیج باندې شته مونږ سره الګ په ټلیفون باندې ملاو کا چې مونږ ته معلومات وکړو چې په کومه وجه دا شی جایز او بیا په اخر کې وایو که دغه بی فر یو او دا پرپال وغیرہ دا کمپنۍ چې دا په نیټ باندې روان دي که دو ګټه جایز او گنجائش پکې وانه ټولو نه اول به مونږ په شروع کړي وخه جایزه ګټه هر یو سړی کوي مونږ هم کولای شو دا کلیکونه او دا وغیرہ خو چونکې دا ګټه نه جایز نو بی فر یو ولا کومه ګټه دا سره سره د جایزه سود ده او دې کې چې څوک وي نو د سره قرباني نه کیږي ها د دې سره د نه اجتناب وکړي مخکې زمانه کې به خلکو سود به کوو غو سره به کې نستل نه هغه په بیٹک کې باندې کې نستل چې د الله او رسول سره جنگ کوي نوې چې مونږه د کم نقصان دی د ترسي کم لعنت په دمه وریږي پاغه لاندې مونږ رانه شو خلکو مخکې د خلکو نزان ساتل او نن سبا خلک د ته ورنځکیږي د دوی گاډیو ته پسخیږي د دوی سود چې کم کاروبار دی هغه خو ته تخکاری داس چې ډېرې پیسې دي خو الله فرمایي یا محق الله الربا یربی الصدقات وې زه د صدقې پیسې زیاتاو د سود پیسې کته ته ډېرې ښکاری دا کمیږي د دې انجام ډېر خرابي نو بی فر یو او کمپنی چې دا د کاروبار سره سره ناجایز دي او که بیا شاته شک او شوباوي یا سم مولا ورته سویلی زمونږ په د پیج باندې نمبر شته نو مونږ سره لکشان ته رابطه وکړئ دا مولا مونږ تراولې مونږ دلته نږدې پېښور کې یا مونږ ورواله خو چې جایز ورته مو وای کوي الله بده ان شاء الله منی کی خو جایز ورته مو یا د سره سړی کافریږي او سړی کافر شنو خزه په تعالی کیږي نو سخت نقصان خبره ده الله دې مونږه سود نه او حرام کار نه پامان